دې آیت مبارکه کې د منافقانو یو بل قباحت ذکر کړي چې دوی کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې موجود وي نو د فرمان بردارۍ کولو وعده کوي او چې کله د نبی علیہ السلام د مجلس نه بهر ځان لا د شپې جرګې کوي نو بیا پای کې د هغوی ټولې خبرې د نبی علیہ السلام د مجلس خلاف کولې کیږي نو فرمای ويقولون او وی دوی طاعتن زمون کار فرمان برداری ده